من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. صدق الله العظيم. سورة هود آیت نمبر 84 دولسم سفارہ د دولسمی سفاری د اتمی رکو اولنی دری آیاتونه. دی سورة هود کی اللہ جل شانہ د انبیاء علیہم السلام تاریخ ذکر کو او د اغوی د اقوامو تاریخ الله جل شانہ ذکر کو او د اغوی د نافرمانیانو الله بیان کو د اغا قومونو زمن او ستاسو د عبرت تفاره. الله جل شانہ اول د نوح علیہ السلام او د نوح علیہ السلام د قوم بیان وکړو. بیا الله تبارک و تعالی د حضرت هود علیہ السلام او د هغه د قوم د عادیانو بیان وکړو. بیا ورپسې الله تبارک و تعالی د سمودیانو بیان وکړو او هغوی ته چې الله کوم پیغمبر را لیږلی او صالح علیہ السلام د هغې بیان الله وکړو. بیا د قوم لوط او د لوط علیہ السلام الله تبارک و تعالی بیان وکړو چې دی انبیاء علیہم السلام کم محنت کړیو او کم کوشش کړیو او دی امتونو او دی قومونو ته دعوت د توحید رسولیو. هغه محنت او تکلیفونه دوی برداشت کړیو د هغې ذکر الله وکړو. د قوم چې ورته او د قومونو چې ورته کم رد عملو او کم جوابو الله جل شانه د هغې بیان هم وکړو. بیا الله جل شانه چې هغوی ته کم عذابونه ورکړلي الله د هغې بیان هم وکړو. د انبیاو د سلسلې د دغه کړۍ یوه کړۍ د حضرت شعیب علیہ السلام هم ده او د شعیب علیہ السلام د قوم. حضرت شعیب علیہ السلام الله فرمایی و الى مدین اخاهم شعیبا. دا و الى مدین دا عطف ته فآغا ولقد ارسلنا الى نوح گویا دلته هم داسې دی ولقد ارسلنا الى مدین اخاهم شعیبا. ولقد ارسلنا گویا چې ولقد ارسلنا دلته دا الفاظ محذوف دي. الله فرمای فتحقیق سره لیږلی و منګه مدین ته اخاهم رور د دوی شعیبا شعیب علیہ السلام. مدین کم ځای دی؟ مدین د حجاز نه شمال جنوب شمال مغرب طرف ته او د فلسطین نه جنوب طرف ته په خلیج عقبه او د بحر میت په کناره باندې دا مدین چې دی دا واقع دی.
او مدین داسې ښار دی او داسې تجارتي ځای دی چې په دې باندې مخکې چې کله به فیادل قافلې تللې او تجارتي او سفري د سفر والا قافلې به چې څومره تېرېدلې نو د یمن او د شام او د مصر او د مکې معظمې دا ټولې قافلې چې به تجارتي تېرېدلې هغه به په مدین باندې تېرېدلې غټه تجارتي منډۍ ده پکې په مدین کې هغه وخت کې وه ټولې قافلې به په دې طرف باندې تللې او دا د هغوی یو غټ سړک او یوه غټه لارې وه د ټولو قافلو دا لار وه مشهور ځای ده الله جل شانه دغه مدین ته شعیب علیه السلام لیږلی مدین ته مدین ولې وایي وجه د تسمیې سره نو د حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځای د هغه نوم مدینو مفسرینو لیکلي عام طور خو مشهور د ابراهیم علیه السلام زامن چې دي یو اسحاق علیه السلام دی او یو اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام دوه بیبیانې مشهورې دي یو بیبي ساره د اسحاق علیه السلام مور او یو بیبي هاجره د اسماعیل علیه السلام مور خو د دین علاوه مفسرینو لیکلي د ابراهیم علیه السلام نورې بیبیانې هم وي چې هغې کې یوه قاطوره و د هغې نوم قاطوره و د هغې زوی و مدین دا مدین چې و دا د قاطوره زوی او د ابراهیم علیه السلام زوی دی الله جل شانه دغه ښار ته لیږلی او دغه بستۍ ته یې لیږلی او د دې وجې نه دغه ځای ته مدین ویلی شي دا مدین د ابراهیم علیه السلام زوی دغلته کې پاتې شوی د دې وجې دغه ځای ته مدین ویلی شي لکه عام طور داسې ده د یو کس په نوم باندې یو ځای چې یو کس هلته پاتې شي مشهور کس پاتې شي په هغه ځای باندې هغه ځای مسما شي لکه ډیره غازی خان به مونږ والو ډیره اسماعیل خان به مونږ والو نو دا خو هلته کسان دي پاتې شوي دي خو هغه د هغه ځای مشهور خلک وو نو نن سبا هغه ځای ته مونږ ډیری خان وایو داسې ډیره غازی خان وایو دا ولې دا مشهور کسان پکې پاتې شوي دي نو د مدین کې هم د ابراهیم علیه السلام دا زوی مدین پاتې شوی دی د دې وجې دې ته مدین ویلی شي اوس ابراهیم علیه السلام زوی مدین التفات شوی ځکه دې ته مدین ویلی شي شعیب علیه السلام الله دغه قوم ته لیږلی او شعیب علیه السلام او هم دغه قوم لکه ابراهیم علیه السلام چې الله کوم قوم ته لیږلی هغه د هغوی د نسل نه نو د بایبل نه راغلی لوط علیه السلام چې الله عموره ته لیږلی او سدوم ته یې لیږلی نو هغه لوط علیه السلام هم د عموره او د سدوم اوسېدونکی نه و الله جل شانه د بل ځای نه رالیږلی چې وحي ورته وشوه چې هلته لاړ شه هغې قوم ته تبلیغ کوه او هغوی په نارواو کې مبتلا دي د هغې نه د الله توحید ته راوله خو لوط د شعیب علیه السلام چې و دی د دې مدین اوسېدونکی او د اهل مدین د نسل نه وس دا هغه شعیب علیه السلام دی کوم چې د موسی علیه السلام څخه کو آیا دا بل شعیب علیه السلام دی نو د مفسرینو په دې کې اختلاف دی اکثر مفسرین دا وایي چې دا هغه شعیب علیه السلام دی کوم چې د موسی علیه السلام څخه موسی علیه السلام چې د مصر نه راغی هغه واقعه په تفصیل سره موږ بیان کړو او چې کله د مصر نه موسی علیه السلام راغی د شعیب علیه السلام لوڼه چې وي هغوی خپل ساوري اوبه کول د شعیب علیه السلام موسی علیه السلام هغوی له ساوري اوبه کړل هغوی خپل والد محترم ته حل ووي چې داسې یو کس دی هغوی شعیب علیه السلام وی ماله یې راوله وی دا هغه شعیب علیه السلام دی چې موسی علیه السلام ورسره 10 کاله پاتې شوی او بیا ورته شعیب علیه السلام خپله بیبي خپله دغه لور په نکاح کړه
بعض مفسرین فرمای وینا هغه شعیب علیه السلام دا شعیب علیه السلام نو، بلکې هغه شعیب علیه هغه کس چې هغه د شعیب علیه السلام مرارو یا خورو کوم چې د موسی علیه السلام څخه او موسی علیه السلام چې ورسره لس کاله تیر کړي. او به هر حال د الله جل شانه پیغمبر او الله جل شانه اهل مدین ته رالیږلی شعیب علیه السلام. اوس د شعیب علیه السلام دوه قومونه قرآن ذکر کړلی، یو مدین والا دی، یو اصحاب ایکه دی. آیا د مدین والا او اصحاب ایکه دا دواړه یو قوم نوم دی که نه جدا جدا دی؟ نو بعض مفسرین فرمای ایکه اصل کې جنگل ته ویلی شي، زنګل ته ویلی شي. و شعیب علیه السلام الله دوه ډلو ته لیږلی، دوه قومونو ته یې لیږلی، اهل مدین ته هم لیږلی او اصحاب ایکه ته هم لیږلی. د ایکه چې دی د مدین ته نږدې یو ځای دی. بعضې مفسرین فرمایي وینا دقه اهل مدین کې یوه قبیله وه، هغه ایکه وه. نور مدین او ایکه وی دا یو خلکو، خو دا مدین کې یوه قبیله دا وه، د هغې نوم ایکه و، غټه قبیله وه. د دې وجې نه د دواړو مختلف ذکر شوی، د اصحاب کله مدین ذکر شوی اهل مدین او کله د اصحاب ایکې ذکر شوی. بعضې مفسرین فرمایي وی د دې وجې نه اهل ایکه چې وی دا اهل مدین چې دوی به د ونو عبادت کو. الله جل شانه دوی ته اصحاب ایکه ویل دی، اهل مدین ته، ځکه دوی به د ونو عبادت کو. او ایکه درته ما ووایي چې ځنګل ته ویلی شي. حضرت شعیب علیه السلام الله دوی ته لیږلی، الله د دې بیان کوي. و الی مدین او لیږلی مونږه مدین والا ته اخاهم رور د دوی. رور نه دلته نسبي رور نه دی مراده، بلکې د رور نه هغه حقیقي رور نه دی مراده، دلته چې هسې هغه خانداني او نسلی رور مراد دی. دا نه چې د دوی د مور او فلار نه فیده و، داسې رور هم نه و، بلکې داسې هم نه و د ایمان رور هم نه و چې دوی هم مسلمانان و هغوی هم مسلمان. شعیب علیه السلام هم ایمان اهل ایمان مسلمانو او هغوی هم مؤمنینو په الله باندې ایمانو، دغه هم نه بلکې د دوی د نسل نه. شعیب علیه السلام هم د اهل مدینو او دوی هم د اهل مدینو، په دې حیثیت سره د دوی رور، حقیقي رور نه. اخاهم رور د دوی شعیبا، شعیب علیه السلام. شعیب علیه السلام په حدیث کې راغلی خپل قوم ته به چې وعظ او نصیحت کو په ډېر ښکلي اواز باندې به ورته کو. د دې وجې نه د شعیب علیه السلام لقب چې دی هغه خطیب الانبیا دی. قال او شعیب علیه السلام یا قومی اے قوم زما اعبدوا الله عبادت کوئ د الله ما لکم نشته تاسو لره من اله څوک معبود غیره علاوه د الله نه. شعیب علیه السلام اول خپل قوم ته دعوت ته توحید ورکو او هر پیغمبر د دعوت ورکړلی، لکه د نوح علیه السلام، د هود علیه السلام، صالح علیه السلام، د لوط علیه السلام، د هغوی بیان کې په تفصیل سره تاسو ووی. اول به د توحید دعوت ورکو، ځکه توحید چې دی دا د ایمان جړله ده. نور اعمال چې دي هغې د فرعي حیثیت دی. نور اعمال اسې نه قبلیږي چې کله د انسان ایمان نه او ایمان د هغه چې د ایمان اول بنیاد چې ده هغه په عقیده توحید باندې دی. هر پیغمبر د دې وجې اول ته اوله د توحید دعوت ورکړلی چې خالق ذات الله دی، مالک ذات الله دی، نافع ضار، مشکل کشا، حجت روا، متصرف ذاتو، دا ټول الله جل شانه دی. او الله ذات یو دی، د الله سره نه په عبادت کې څوک شریک شته، نه په افعالو کې، نه په ذات کې د الله سره څوک شریک شته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم خپل اول په مکه مکرمه کې دا دعوت ورکو خپل امت ته
او خلکو ته به دا دعوت ورکو په مکه معظمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اے خلکو تاسو لا اله الا الله ووایئ، تاسو ته به الله کامیابی درکړي، تاسو به کامیاب شئ. نور اخلاقی کمزوریانې د دې قوم هم وي د نورو قومونو غوندې لګي، خو غټه کمزوري دا وه چې دوی کفر او شرک. نور اخلاقی کمزوریانې هم د نورو قومونو په شانې وي. اخلاقی کمزوری د شعیب علیه السلام د قوم لویه اخلاقی کمزوری چې وه هغه دا وه دوی به ناف تول کې کمی کو. د دې وجې نه مفسرینو لیکلي وایي ټول قومونه چې الله تباه کړي او برباد کړي دي په عذاب باندې سابقه، هغه اکثر چې غر کړي او تباه کړي د کفر او د شرک د وجې نه. صرف دوه قومونه داسې دي چې هغه الله جل شانه د کفر شرک او د دوی د اخلاقي د جرم د وجې د دواړو نه تباه کړي. هم یو د دوی کفر شرکو او یو د دوی اخلاقي جرمو، د دې دواړو وجو نه الله تباه کړي. هغه یو د شعیب علیه السلام قوم دی چې دوی کفر او شرک هم کو، یو یې په وزن کې کمی کو. دویمه د لوط علیه السلام قوم چې هغوی یو کفر او شرک وفکې، دویم هغوی غلط عمل کو او خلاف فطرت عمل کو چې اغلام بازی کوله. الله جل شانه دا دواړه قومونه د کفر شرک د وجې د دې اخلاقي بدکاریانو د وجې الله دوی تباه کړي. او د شعیب علیه السلام قوم به چې په کیل او په وزن کې به دوی کمی کو، چې چانه به وزن اغستلو یا به پیمانه د چانه اغستله نو هغه به یې پوره اغستله، خو بل چاله به چې ورکوله نو هغې کې به یې کمی کو. الله جل شانه صورت مطففین کې د دوی بیان کړل، ویل للمطففین الذین، الله جل شانه فرمای ویل حلاکت دی، یا علما فرمای مفسرین ویل د جهنم د کندو نه یو کند نوم دی د هغې کسانو لپاره چې هغوی په تله کې کمی کوي، په ناف تول کې کمی کوي، چې کله د خلکو نه اخلي ځان له پوره اخلي او نورو خلکو له چې ورکوي کم ورکوي. او دا حقوق العباد دی. حقوق العباد کې دوی خیانت کوي. او نور حقوق الله چې دي هغه الله جل شانه په خپل رحم کو وغواړي نو وبه یې بخي. حقوق العباد چې دي د هغې په توبې په شرایطو کې یو شرط تاسو دا ویلی چې په شرایطو کې یو دا شرط دی چې کم د بنده حق دی د هغه نه به معافي وغواړي، کو هغه معاف کړي د هغې نفس الله جل شانه د بنده توبه قبلوي. هسې نه قبلیږي، د بنده نه به خامخا معافي غواړي د هغې. دوی دا جرم کونو الله فرمایي ولا تنقصوا او تاسو کمی مکوي. شعیب علیہ السلام خپل قوم ته وی المکیالا ففیمانه کې والمیزان او فتول کې، یو شی چاله په پیمانه ورکوي، په شماري ورکوي، او دارنګي په میزان کې په تولو، یو شی په میزان باندې جو کې په تله باندې. انی اراکم بشک وینم ز تاسو لرا بخیر فخوشحالی کی، یعنی فخیر خوشحالی کی او فآرام او راحت او سکون کی. تاسو ته الله مال در کړلی، تاسو فآرام یې، تاسو فسکون یې، تاسو فراحت یې، تاسو خوشحاله یې، ځکه تاسو ته الله مال در کړلی. شعیب علیه السلام خپل قوم ته وی و انی اخاف او بشک زه یریږم علیکم په تاسو باندې عذاب د عذاب یومن د داسې ورځې محیط چې احاطه کوونکې ده په تاسو باندې. ځکه تاسو خو یو طرف ته خوشحاله یې، خو تاسو باندې ګورئ زه د هغې ورځې د عذاب نه یریږم چې هغه احاطه کوونکې ده. د قیامت ورځ هم مراد کېدی شي، د قیامت ورځ مراد ده، او دارنګې د دنیا د عذاب ورځ هم مراد ده. په کومه ورځ چې په شعیب علیه السلام په قوم باندې الله جل شانه عذاب راوستی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو واري بازار ته راوتلو او نبی علیه السلام خطاب وکړو تاجرانو ته، یا معشر التجار اولیتم امرین، تاسو ته دوه کارونه سپارلی شوي دي چې په هغې د وجې الله جل شانه سابقه امتونه هلاک کړي دي.
یو مکیال او یو میزان تاسو پیمانه فوره کوئ او تاسو وزن فوره کوئ په دې کې زیاتې مه کوئ. او دا زمونږ په معاشره کې عامه خرابي نن سبا شروع شو ده چې چاته یو شی کیلو رالي هغه خامخا کمي، داسې یو شی چې ټاکۍ رالي وایي دا پکې څه ده تیلی چې او دا نه چې جدا کړي نو ستا نه ریټ پوره والي دا هغه کم شی چې ته اخلي او هغوی پکې تیلی هم حساب کړي، بعضې وخت کې پکې کاټن حساب کړی، بعضې وخت کې پکې څه حساب کړی او کم کس چې قیمت ورکړی نو قیمت یې صرف د هغه شي ادا کړی، کاټن ته د ضرورت نه د کاټن یې نه ادا کړی یا د بوجۍ یې نه ادا کړی، هغه د هغه شی قیمت ادا کړی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وی چې چاله وزن کوي نو پوره کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخر ورځو کې د وفات نه څو ورځې مخکې صحابه کرام راوستلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو الفضل ابن عباس رضی الله تعالی عنه په اوږو باندې لاسونه اچولیو. نبی علیه الصلاة والسلام هغوی ته ووی کو ستاسو په ما باندې څه دیناري دراهمي وی هغه زمانه وغواړئ چې زه دله درکمه، ځکه د قیامت ډېره زیاته لویه سخته ورځ ده، په هغې ګران حساب دی. د دې نه فتح ولګېدله چې حقوق العباد باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره خیال کو، حالانکه هغه د بنده حق نه و اخیستلی، د هغې باوجود یې دومره اعلان کو. د دې وجې شعیب علیه السلام خپل قوم ته وایي زه په تاسو باندې یریږم د هغې ورځې د عذاب نه چې هغه احاطه کوونکې ده. ویا قومي او ای قوم زما اوفوا المکیال فوره کوئ تاسو فیمانا والمیزانا او طولو بالقسط فانصاف سرا ولا تبخسوا الناس او تاسو مکموئ د خلقنا اشیاءهم شیون ددوی ولا تعثوا او تاسو مگرزی فی الارض فزمکه کی مفسدین فساد کونکی. تاسو د خلقنا شیون مکموئ او زمکه کی فساد مفیدا کوئ. فساد په زمکه کی کفر دی، شرک دی، رسومات، بدعات، دا ټول فساد فی الارض دی. او ان الله لا يحب المفسدين، الله جل شانه محبت نساتی فساد کوونکو سره. دارنګي اخلاقی جرایم چې دي دا زمکه کې فساد دی، لکه الله وی زمکه کې فساد مخوروي. د شعیب علیه السلام قوم دا فساد کو په زمکه کې چې هغوی ناف تول کې کمی کو. نو الله ورته فرمایي د شعیب علیه السلام خبره را نقل کوي ولا تعصوا فی الارض مفسدین، او تاسو مګرځئ په ځمکه کې فساد کوونکي. مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله لیکلي وایي دا یوازې وزن او د فیماني خبره نه ده، یو استاز دی هغه خپله ډیوټي نه کوي، دی اومه په دوم ګناه کبیره کې اخته دی، کم د ګناه کبیره کې چې د شعیب علیه السلام قوم مبتلا. یو کلرک دی، یو استاز دی، یا یو بل یو سرکاري ملازم دی، هغه خپله ډیوټي په صحیح طریقې سره نه کوي او دته په هغې باندې حق میلاویږي، دته پې مال میلاویږي، دته پې تنخوا میلاویږي او دی خپله ډیوټي پوره نه کوي، هغه هم په دې وعید کې وایي داخل دی. او نن سبا دا شی عام شو دی چې خلک په دغه کې په شمیر کې دغه کوي، خیانت کوي، په ټول کې خیانت کوي. بقیت الله باقی فاتی شوی د الله خیر لکم غردی تاسو دفارا ان کنتم کچریئی تاسو مؤمنین ایمان راوڑن کی. څه مطلب چې کم تاسو داسې وکئ چې عدل په هغې کې وکئ، پوره حق راوالی، پوره حق ورکئ چاته، یعنی کیل او ناف تول تاسو پوره چاته وکئ، او کم چې باقی تاسو ته پاتې شي د هغې په بدله کې تاسو ته مال پاتې شي یا تاسو ته باقی سودا پاتې شي، دا ستاسو لپاره د الله په نسبت باندې ډېره ښه ده. دارنګې د مال نه چې د الله حق ادا کوي او د الله د حق نه علاوه کم مال چې تاسو ته پاتې شي، فرض تی ادا کوي، واجب تی ادا کوي، سنت تی ادا کوي، مثلا صدقه تی ورکوي، زکات تی ورکوي،
صدقه فطر ته ورکوي د دې نه علاوه کم مال چې پاتې شي الله فرمایي دا تاسو دپاره ډېر ښه دی انسان خو په خپل عقل او په دې کې داسې وي چې دا خو زما ته کم شو خو الله فرمایي چې نه دا تاسو دپاره ډېر ښه دی ان کنتم مؤمنین کو چرې تاسو مؤمنان وما انا او نیمزو علیکم پتاسو باندې بحفیظ ساتونکې نگهبان زه په تاسو باندې نگهبان نه یم زه الله جل شانه د طرفه داعی یم او پیغمبر یم د الله حکم زه تاسو ته را رسومه چې د الله عذاب راغی بیا د هغې نه خلاصی نشته صدق الله وإلى مدينا أو ليقلو منغا مدين والاتا أخاهم ورور ددوي شعيب عليه السلام قال وشعيب عليه السلام يا قومي إزما قوما اعبدوا الله عبادتك ويد الله ما لكم نشتري تاسو دفارا من إله سوك معبود غيره سوى دا اللهنا ولا تنقصوا أو تاسو كميم كوي المكيالا فنافكي ففيمانكي والميزانا أو فتولكي إني بشك زو أراكم ونمتاسو بخير فخش عليك وإني أو بشك زو أخاف ويريقم عليكم فتاسو باندي عذاب يوم دا عذاب دا غورزي محيط في إحاتك كدا ويا قومي أو إي قوم زما أوفوا المكيالا فر وركوي في مانا والميزانا أو طولا بالقسط فإنصاف سرا ولا تبخسوا الناس أو مكمويد خلقنا أشياءهم شيء ندوي ولا تعصوا أو مگر زيتاسو في الأرض فزمككي مفسدين فساد كونكي بقية الله باقفات شويد الله خير وردي لكم تاسو دفارا إن كنتم تشريي تاسو مؤمنين إيمان راولنكي وما أنا أو نيمزا عليكم فتاسو بحفيظ ساتنكي آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين الله جل شانه زمون ناس تخبل دربار مقدس کے قبول منظور کی الله جل شانه سچ منگو ویل سچ واورید د عمل کولو توفیق را سره نصیب کی الله جل شانه قرآن زمون دفار فرض د قیامت حجت او دلیل جوړ کی زمون خلاف الله جل شانه حجت او دلیل جوړ مکی الله جل شانه قرآن زمون عملی زندگو کراولی الله جل شانه قرآن زمون عملی زندگو کراولی سمر شرعی حوائج الله جل شانه زمونږ د دې قرآن د برکت پوره کړي الله جل شانه آخر وخت کې دا کلمه زمونږ په خوله راولي چې لا اله الا الله